د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د دوی حوصلې د غر نه نورې هم لوړې شوي او دا ځکه چې د شهادت مرګ په قسمت ترلاسه کیږي او دوی به د خپلې خاورې لپاره هر رقم قربانۍ ته چمتو وي. دا خبرې د چارسدې پولیسو په یو خوره شوې اعلامیه کې کړې دي او وایي که دوی 10 ځله شهیدان شي او 10 ځله ژوندي شي نو هم به د خاورې لپاره قرباني ورکوي. د چارسدې د پولیس لاین مشر ډي اس پي نصر الله خان وایي چې د پښتونخوا پولیس د 10 کالو راسي قرباني ورکوي او ترهګرو ته ماتې ورکوي او دغه لړۍ به دوامداره وي. 10 کاله مخکې نه دهشتګردي زموږ ملک کې شروع ده. پولیس ځوانان قرباني ورکوي، بېشماره پولیس ځوانان شهیدان شو. د کنسټیبل نواله تر آی جي پورې زموږ قرباني دي. زموږ د ملک پاکستان د دې د خاوره دا زموږ مور ده، موږ به بیا هم قرباني ورکو، بیا به هم قرباني ورکو. چې زموږ یو ځوان 10 بیرم شهید کیږي نو موږ به قرباني ورکو د دې خاورې دپاره. زموږ مورال اوچت دی او انشاءالله بس موږ به لګي او د دې ملک حفاظت به کوو. یو بل د پولیسو سپاهي چې وردی په غاړه و چمتو ولاړو وایي چې د شهادت مرګ په قسمت ملاويږي او وایي چې دوی په هر میدان خپل جرأت او بهادری ښایي او کم تنان چې وجل شو نو په جمعات دننه وو عبادت کې مصروف وو او وجل شو چې ډېر لوی ظلم دی او مرګ خو راځي، مرګ خو حق دی، نو مرګ نه تېښته نشته دی. نو چې په کټ پوزي راځي نو شهادت مرګ ښه نه دی. دا ډېره ښکلې خبره راځي. د دې لپاره خو خلک دعاګانې کوي چې زه د شهادت مرګ دغه کړم. نو کې پی کې پولیس خصوصا دا خو انتهایی بهادر خلک دي، ډېر قربانۍ یې ورکړي او انشاءالله چې څنګه د ډي اس پي صاحب ویلي بیا به هم قربانۍ نه وکړو الحمدلله. او دا زموږ مور ده دا ځمکه او د دې نه موږ نشو وروسته کېدی الحمدلله. ځکه چې هغه صفا په اودس کې الله پاک ته ولاړو، خپل الله پاک سره خبرې کولې، الله پاک سره دا خبرې کولې مونږ او په اودس کې یو ډایرکټ شهیدان دي، دې کې هیڅ شک نشته دی او چې هر چا کړي ظلم یې کړی دی. دا په داسې حال کې چې د پیښور په خونړي برید کې د 413 ځوانان وجل شوي دي او د هغوی جنازو دعاګانو ته د پولیسو مشر سهیل خالد خان او نور افسران ډي پي او 400 سهیل خالد خان نن یو دربار خو منعقد کړو چې په هغه کې پولیس افسرانو ته په خپل خطاب کې ویل چې د 400 پولیس د بهادرۍ او جرأت مثالونه ورکړي دي او زه پې ویاړ کوم. غالب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 دا خیبر.